نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمونږ دریم درس دی چې د نماز جنازه نه وروسته دعا کول دا جایز دي او که ناجایز دي. نو په دې باندې دوه درسونه مخکې شوي دي او په هغې باندې احادیث پیش شوي دي، د قرآني ایتونه په هغې باندې پیش شوي دي. ننني درس کې به د صحابه کرامو بعضې اعمال ثابتېږي انشاءالله چې صحابه کرامو هم په نماز جنازه پسې وروسته هغه دعا کړې ده. نو دا زما سره کتاب دی بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع د علامه کاسانی رحمت الله علیه کتاب دی او د دې جلد دویم او صفحه ده 47. په دې صفحه 47 باندې د یو حدیث پاک راوړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی جنازتین، یو جنازه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونځ وکړو. فلما فرغه، کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنازې د مانځه نه فارغ شو، فجاء عمر ومعه قوم، عمر رضی الله عنه راغی او د عمر رضی الله عنه سره یو ډېر لښکر راغی، د قوم ورسره راغی. نو دی عمر رضی الله عنه اراده وکړه ان یصلی ثانیا، چې دی په دې مړي باندې دویم کړه جنازه وکړي، ځکه چې قوم ورسره ډېره غټه جماعت ورسره و. نو یو پیر خو مړي باندې جنازې مونځ شو، دوی نه شوی و، دوی دا اراده وکړه چې موږ پې دوباره مونځ وکړو. فقال له النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل الصلاة علی الجنازة لا تعاد، مونځ د جنازې دوباره نشي کولی، ولکن ادعوا للمیت واستغفر له، لیکن دې مړي ته دعا وغواړئ او بخښنه ورله وغواړئ. بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع علامه کاسانی رحمت الله علیه صفحه 47 او صفحه 48 کې دا خبره چې کوم دی ذکر کړو. ګوره دا عمر رضی الله عنه چې دعا او نبی اسلام امر کوي چې دعا په دې مړي پسې وغواړه. تقری نماز جنازه وشو او نبی اسلام ته فارغ شو، مبارک راغی. چې څنګه راغی دوی اراده کوله چې اوس په بیا دوباره مونځ وکړي شي. نبی اسلام منع کړ چې دعا او وکړه او استغفار او توبه وغواړه د الله نه او دوباره پسې چې کوم دی مونږ د جنازې نشي کولی. نو چې نبی اسلام ته امر وکړو، خامخا دی مبارک په چې کوم دی نبی اسلام امر په ځای منلی، نو هغه به دعا به یې کړي او ډېر شي خلک ورسره سره نو جمع هغه دعا ته هم ثابته شوله او دغه رنګې پس د نماز جنازې نه هم چې کوم دی دعا ته ثابته شوله چې هغه صحابي چې خلفای راشدینو کې دی او عمر رضی الله عنه دی، هغه په نماز جنازه پسې وروستو دعا چې کومه دی وکړله او نبی علیه الصلوۃ والسلام ته امر وکړو. دا صاحب د کتاب وایي وهذا نص فی الباب، وایي دا خبره چې کوم دی نو صریح ده په دې باب کې. او بیا وایي ورویه ان ابن عباس وابن عمر، دغه رنګې وایي دا هم روایت کړی شوی دی چې ابن عباس رضی الله عنه او ابن عمر رضی الله عنه دواړه صحابه دي. فاتتهما صلاة علی جنازة، د دې دواړو نه چې کوم دی هغه نماز جنازه پاوت شو. فاتتهما صلاة على جنازة فلما حضراه ما زاد على الاستغفار له، کله چې دیو هغه نماز جنازې ته حاضر شول، نماز جنازه خو دوی نه شو، مونږ جنازې ته شوی، ما زاد على الاستغفار له، نو دیو د استغفار نه علاوه نور څه کار ونه کړو، یعنې نماز جنازه بیا دوباره ونه کړه، ځکه یو پرته وشوله، نو چې یو پرته وشوله دوباره بیا نماز جنازه ونه کړه، بلکې هغه مړي دپاره چې کوم د استغفار وتلو. دا هم دواړه صحابه دي، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې ټوله دنیا پیژني، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې دا هم صحابي دی ټوله دنیا پیژني. نو دا د دریو صحابه کرامو عمل شو. او مخکې کلیپ کې چې کوم دی د عبدالله ابن وفا روایت مونږ پیش کړی، هغه څلورم صحابي شو. دا د څلورو صحابه کرامو عمل شو چې دیو د نماز جنازه نه وروستو دعا غوښتلې ده. دا کوم روایت چې ما پیش کو دا علامه کاسانی په صفحه 48 جلد 1 کې ذکر کړی او دغه رنګې مبسوط جلد نمبر 2 صفحه 107 کې مبسوط سرخسی پای کې ذکر دی. دغه رنګې په دې صفحه 48 باندې په جلد اول بدایع الصنایع کې علامه کاسانی بل روایت راوړي. د فرمایي ورویه عن عبدالله ابن سلام، روایت کړی شوی دی د عبدالله ابن سلام نه انه فاتته صلاة على جنازة عمره، کله چې عمر رضی الله عنه وفات شو، د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه جنازه هغه فوت شو، دی ورته راونه رسېدو. فلما حضره، هر کله چې دی د عمر رضی الله عنه جنازې ته حاضر شو او دغه میدان ته راغی، چې جنازه خو ته وشوله، نو ده وفرمایل ان سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له، وی موږ خو د جنازې ورنه وکړو، په هغې خو تاسو زمانه مخکې شولئ، ځکه زه راونه رسېدم، نو اوس دې دعا کې زمانه مخکې کېوالی مه کوئ، په دې دعا کې ما ته لږ صبر وکئ، په دې دعا کې ما ځان سره شامل کړئ. نو دې نه پته ولګېدله
چې مړي پسې دعا په دې صحابه کرام په دې وخت کې کېدله ځکه دې فرمایي چې ما ته لږ صبر وکړئ مړي پسې د دعا کې خو ما ځان سره شامل کړئ که نه هغه جنازې مونځ خو رانه وکړو هغه زمانه وشو په هغې کې زه راونه رسېدم خو اوس دا دعا زمانه مه کوئ دې کې ما ته لږ صبر وکړئ چې زه ستاسو شامل شم پته ولګېده چې د صحابه کرامو به هم متصل په دغه جنازو پسې دعاګانې کولې ځکه ورته دی وایي چې مانه صفقیت او مخکېږوالی مه کوئ په دې دعا پسې دا روایت هم مبسوط ذکر کړی په جلد نمبر 2 کې او په صفحه 107 کې او کاسانی حواله مې تم درکړه بدای سنای جلد 1 صفحه 48 کې ذکر کړی ګورئ نو عبد الله ابن ابي اوفا د عمل معلومه شوله چې هغه د نماز جنازې نو دعا کړې ده عمر الله عنه عمل معلومه شو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د عمل معلومه شو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د عمل معلومه شو عبد الله بن سلام رضی الله عنه د عمل معلومه شو چې ډېر ټول صحابه کرامو به د نماز جنازې نو وروسته دعا کوله په مړي پسې او په دې کې به کم باک نه غاڼه نو کدا ناجایز وي نو دیو بیا په مړي پسې دا دعاګانی د نماز جنازه نه ولې وروسته کولې دا رنګه زما سره شامی دی او د شامی جلد نمبر 3 دی په دې موږ دا خبره پېښ کوو چې مړي پسې دعا کول دا جایز دی او دا فقيه دی دی فرمای اقول ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه امام شافعي نو دا کوم خبره چې مخکې موږ ذکر کړه چې هغه د عبادت بدني او محضو لکه مون شو او تلاوت شو وای دی فرمای چې فلا يصل ثوابها الى الميت د دې ثواب مړي ته نه رسي دا وایي موږ امام شافعي سم نقل کړه والذي حرره المتاخرون من الشافعيه او هغه چې لیکلي دي متأخرین شوافعو چې هغه وایي چې قرات د قران کریم هم مړي ته رسیږي نو کدا قرات د قران کریم ان كانت بحضرته کدا د مړي په خوا کې وکړي شي او دعا له عقبها یا ول دعا وختل شي دعا له کله وختل شي کدا د قرات نو ورستو ته دعا وختل شي نو قرات خو چې کم دی د مړي پسې ورستو یې کله چې کله مړي وفات شي نو ورستو خلک قرات کوي نو کدا دعا د مون د جنازې نو ورستو حمل کوي او که د تلاوت نه وروسته حمل کوي نو دواړو لپاره چې کوم د استدلال کېدای شي د تلاوت نه وروسته تاسو دعا رسیږي او دغه رنګ چې کوم ده د نماز جنازې نه وروسته دعا رسیږي دا وایي چې ته مړي ته حاضري او دعا له عقبها ولو غائبا اگر کله لري غایبي که دعا ورته هم غواړي امام شافعي څخه پنځه هم دا دعا چې کوم ده هغه مړي ته وکړي شي او دا ورته رسیږي په مخکې چې کوم ده روایتونه پیښ کړل چې مړي دومره احتیاج دعا ته لري دومره ژوندي چې کوم دی طعام او شراب ته یعنی خوراک څښاک ته دومره دغه نه لري احتیاج او محتاجي لکه مړي چې دعاګانو ته څومره احتیاجي لري نورانګې موږ سره یو بل کتاب دی چې دا کتاب المغازي د علامه واقدي دی او د دې جلد 2 دی او دا روایت چې زه کوم پېښ کوم د کتاب المغازي نه نو دا عمدة القاري شرح صحیح بخاري په جلد 8 صفحه 32 کې ذکر کړی او دا د غزوه موتا هغه روایت دی او ګټولاني حدیث دی خو دې ته نه جوړ وایم دی فرمای لما التقى الناس کله چې خلک یو بل ته مخامخ شو په جنگ موتا کې جلس رسول الله صلی الله علیه وسلم على المنبر نبی صلی الله علیه وسلم په منبر شریف باندې کېناستو وکشف له ما بينه وبين الشام نبی صلی الله علیه وسلم ته د شام پوری دا علاقه چې کومه وا دا الله تبارک وتعالى کشف کړه نو دا کشف هم انبیاء او اولیاء ته چې کوم دي ثابت شو او چې دا کشف دی ته حق دی هغه دې زموږ الله تبارک وتعالى ته ښکارا کوي او حجاب ته برکې نبی صلی الله علیه وسلم ته شام الله تعالی ښکارا کو او ينظر الى معتركهم نبی صلی الله علیه وسلم ته مسجد نبوي نه د مدینه منورې نه شام ته کوم دي قتل او د دې غجنګي کته هغه میدان ته الله تبارک وتعالى چې کوم دي هغه حجابات پورته شول او میدان د نبی سم قتل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اخذ الرايه زید بن حارثه هغه جنډه چې کوم دي زید بن حارثه رضی الله عنه چې کوم په لاس کې راوغستره او شیطان ته چې کوم دي راغی ورته ویل چې جون خوګ دی او مرګ چې کوم دي سخت دی دا دنیا خوګه ده دا خبره وته چې کوم دی وکړلې دا شوبې مخې ته شیطان ورته راواچوله خو زید بن حارثه رضی الله عنه شیطان د خبرته التفات ونکو او مخکې چې کوم دی لاړو او چې څنګه مخکې لاړو حتی استشهد تر دې چې کوم دی هغه شهید کړی شو فصلى عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په نماز جنازه وکړه نو اوس که فصلنا دعا مراده نو دسی بشي چې
نبی علیه الصلاة والسلام ورته د شهید کېدو نه وروستو دعا وغوښتله او که د پسوله نه مراد چې کوم دی هغه مونځ د جنازې اخلي نبی علیه الصلاة والسلام پرې مونځ د جنازې وکړو وقال او داسې وفرمایل صحابو ته استغفروا له دته چې کوم دی د الله نه بخښنې وغواړئ نو ګوره پس د وفات نه او پس د نماز جنازه نه نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی ورته دغه دعا غواړي او صحابو ته هم چې کوم دی دا امر فرمایي چې زید بن حارثه ته دعا چې کومه دی وکړئ او بخښنه ورله وغواړئ بیا مبارک فرمایي ثم اخذ الرايه جعفر بن ابي طالب بیا هغه جنډه چې کوم دی جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه راواخیستله او دته هم چې کوم دی شیطان دغسې راغی دا وسوسې ورته راواچوله لیکن ده ونه منله او مخکې لاړو حتی استشهد دی هم چې کومه دی شهید شو فصلى عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودعا له نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې کوم دی مونږ د جنازې وکړو اوس ګوره فصلى عليه نبی علیه الصلاة والسلام پرې مونږ د جنازې وکړو اوس د دې صله نه بخا مونږ د جنازې اخلي ځکه چې وروسته پسې بیا راغله ودعا له دعا یې ورته وکړه نو د اولني په صله نه اوس دعا او د اخیر نه بیا دعا مرادول نو دا ته دواړه چې کوم دی نشي کولی ځکه دا معطوف علیه او معطوف علیه کې مغایره دي نو د دې اول نه ثابته شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام په جعفر بن ابي طالب باندې مونږ د جنازې وکړو فصلى عليه مونږ د جنازې په نبی السلام وکړو ودعا له او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام دعا وغوښتله ثم قال بیا مبارک وفرمایل استغفروا لاخیکم د خپل ورور دپاره چې کوم دی دعا وغواړئ فانه شهید دخل الجنه ځکه دی شهید شو او داخل شو جنت ته او هغه خپلو وزرو سره چې کوم دی په جنت کې چې چېرته غواړي پای کې هلته سیر کوي نو ګورئ د دې ځای نه معلومه شوه او بیا لاندې غبر صحابي چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې ثم اخذ الرايه بعده عبد الله بن رواحه بیا هغه جنډه چې کوم دی عبد الله بن رواحه راواخیستله هغه هم چې کوم دی شهید شو او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې کوم دی هغه مونږ د جنازې وکړو د هغې نه وروسته چې کوم دی دعا وکړله ګوره دا درې صحابه کرام په دغه غزوه موته کې شهیدان کېږي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته چې کوم دی الله تعالی دغه حالات کشف کړو نبی علیه السلام چې څنګه هغه وګوري چې شهیدان شي مونږ د جنازې پیل ته وکړي او بیا چې کوم دی دعا ورله وغواړي بیا د خلکو ته صحابه کرامو ته امر وکړي چې د خپلو وروڼو ته چې کوم دی او د خپلو ملګرو ته دعاګانې د استغفار وغواړي او الله تبارک وتعالی ته بخښنې وغواړي دا هم دلیل د دې خبرې شو چې د صحابه کرامو په دوران کې ګورئ په دور کې په مړو پسې دعاګانې فسته نماز جنازه نه شوي دي په دې کې کوم باک نشته ګورئ که عمومي طور او د هرې جنازې نه وروسته مونږ ته نقل د نبی اسلام نه دی راغلی چې په هره جنازه پسې وروسته نبی علیه صلات وسلام مبارکه هغه دعا غوښتلې ده نو کم از کم دا یو څو چند مثالونه خو مونږ پیش کړل چې په دې پسې وروستو صحابه کرام هم دعاګانې په دې جنازو پسې غوښتلې دي او نبی علیه صلات وسلام پسې هم غوښتلې دي نو کم از کم هغه جواز خو ترې ثابت شي که نه بیا ته خلک بدعت ولې وایي کفر ورته ولې وایي شرک ورته ولې وایي حرام ورته ولې وایي په هغې د دې سره څه شی دلیل دی په هغې د دې سره هېڅ دلیل نشته دی د ځان نه چې کوم دی پای باندې خبرې کوي او وروسته به د فتاوی فریدي په حوالې باندې راشي چې دغه خبرې د ځان نه دخله کوي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک یا صحابه کرامو نه دعا بعد جنازه نه ده ثابته